عفیف کندی دیوی زه د مینا په میدان کې روان وم او حضرت عباس را سره دی د رسول الله مبارک تره وی چې مې وکتل نو نبی علیه السلام مبارک په وازه ولاړ دی یو ورسره علي دی یو ورسره زید ابن حارثه دی یو ورسره حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا م ورسره ولاړ دی په منځه عفیف کیندی وی ما حضرت عباس هغه وخت کې ولا عباس مسلمان شوی نو ما عباس ته وی چې عباس دا څه مسله ده دا دوی څه کوي دا څه ته ولاړ دي په دې میدان کې وی عباس راته وی چې عفیف دا زما رواره دی محمد صلی الله علیه وسلم او هغه وی چې مال الله پیغمبري راکړی د نبوت مال الله نبوت او پیغمبري راکړی ده او زه د خدای رسول یم او په یو سوچه دین یم او چې دا کوم ورسره یو کس ولاړ دی دا زما رواره دی علي دی ملګری دی دا بل خلک چې وینې زید ابن حارثه دا زموږ رایې دی دی ملګری دی او دا کومه ښځه چې ورسره ولاړه ده نو دی بیبي ده حضرت خدیجه عفیفه نور نه پوهېږو خو رواره مې وایي چې مال الله پیغمبري راکړې ده او زه د الله پیغمبر یم او خلکو ته یې لېږلی ما عفیفه سره رواره مې ګورې رښتونی دی وی چې عباس دا خبره وکړه نو زه ورغلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته مې عباس چې رواره دی او ته ورته رښتونی م وی او صادق او امین هم دی ودرېږه معلومات ته اخلو هوښیار انسان هغه دی چې د انسان معلومات واخلي وی چې ورغلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې تپوس وکړو چې دا تاسو څه کوئ وی موږ د الله عبادت کوو وی ما ورته وی چې ستا مقصد څه دی وی چې زه د الله رسول یم الله رالیږلی چې خلکو ته نیغه د الله لار وښیم او ستا دین څه دی مې زما دین دا دی چې زما دا دعوه ده چې الله یو دی شریک نه لري دقه مې غټه دعوه ده الله لیږلی دی لیم چې خلکو ته دا خپل دعوت ورسوم الله یو دی هېڅ قسمه شریک نه لري او چې دا څومره خلک د دې کاڼو بوټو عبادت کوي نه فایده رسولی شي او نه تاوان الله یو دی وی ما چې دا خبره خو دې هوښیاره ده زه دې ملګری کېږم نو ما هم ایمان راوړه مسلمان شو او عفیف وی ډېر لوی افسوس مې وکړه چې ارمان چې ابوبکر او علي او حضرت خدیجه او زید ابن حارثه پسې د 5 نمبر یا 4 نمبر مسلمان به څه خوندی کړی وي خوشحاله شوم په ایمان حضرت عفیف کندي رضی الله تعالی عنه بیا ورپسې حضرت طلحه رضی الله عنه مسلمان شو حضرت طلحه وی زه تلم بصرا ته بصرا علاقه د شام طرف ته وی چې بصرا ته لاړم په قافله کې وم هلته د عیسایانو یو راهب و زه به ویم چې د عیسایانو یو نیک سړی د عیسایانو یو ملا یو راهب و وی هغه راغی او قافلې ته یې اواز وکړه چې تاسو کې د مکې د حرم څوک شته وی ما ولا آواز ورکړه چې او زه د مکې اوسېدونکی یم د حرم د مکې اوسېدونکی یم زه وی دلته راشه وی راته وی چې احمد راوتی دی وی ما ورته چې څوک احمد وی چې د آخر زمانې پیغمبر زمونږ په کتابونو کې راغلی دي چې په دې میاشت کې به هغه راوځي زمونږ کتابونو کې دي او ته نه پېژنې چې زه خو احمد نه پېژنم وی د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نسی دی زمونږ کتابونو کې لیکلی دي چې د عبدالله زوی دی او د عبدالمطلب نسی دی او په دې میاشت کې به راوځي او دی به خاتم الانبیاء او آخر الانبیاء د نه پس به بل پیغمبر نه راځي د آخري پیغمبر دی بل به نه راځي او دام زمونږ په کتابونو کې لیکلی دي چې دی به یو داسې ځمکې ته هجرت کوي چې به کاڼجنی او د کجورو ډکه به دام زمونږ کتابونو کې دي او دی به پاک دامنې او د پاک دامنۍ خبرې به خلکو ته کوي او ما ته وی چې طلحه وصیت ته کوم چې کله ورسېدې او دا سړی دې ومونته ګورې د نه رستو نه شي د مرسپارګرتیا به کې
وی تلواره شوم چې زه به کله مکې ته ځم، قافله به کله رسي. وی چې قافله راورسېده مکې ته، خلکو نه مې تپوس وکړو چې څه نوې حالات خو نشته؟ وی یاره نور څه نشته، خو د عبدالله زوی د محمد صلی الله علیه وسلم او کم محمد امین او صادق محمد، ځکه پیغمبر مبارک په دې لقب مشهور و، هغه یو نوی دین اختیار کړی دی. هغه وایي چې زه د خدای پیغمبر یم او زه رسول یم، نور څه نشته او دا شی شته. طلحه وایي زما دوست و حضرت ابوبکر صدیق وی هغه له ورغلم، وی مې چې ابوبکر وی خلکو راته وایي چې ابوبکر یې ملګری دی، دا ابو قحافه زوی ابوبکر یې ملګری دی. وی لاړم حضرت ابوبکر ته مې دروازه وواله، دی راووته. مې ابوبکر یو تپوس ته کوم، دغسې زه تللی وم بصرا ته او هلته د عیسایانو یو مشر راته دا خبره وکړه چې د عبدالله زوی د عبدالمطلب نسې په دې میاشت کې زمونږ کتابونه لیکي چې دی راوتی دی او د نبوت دعوه اخیري پیغمبر. وی ما ته وی چې خبره ټیک ته که نه طلحه، زه یې ملګری یم، چې تا تر کله پادري وې راهب درته وې نو دې کې بیا څه شکونه کوې؟ وی ما وی چې ښه محبوظه، وی درځي رسول الله صلی الله علیه وسلم له پټ بوتلم، ما د نبي علیه السلام ته دا ټوله خبره وکړه، حضور پاک ډېر خوشحاله شو، ځکه د بصرا پادري یو خبره وکړله او د پخوانو کتابونو په رڼا کې خبره وکړه د رسول الله مبارک د حقانیت او د سوچوالي درست هغه یو شهادت ورکړه. وی ما ته بیا تپوس وکړه د رسول الله مبارک خو دواړه نومونه محمد او احمد، په دواړو یو مور یې یو نیکه تاسو ته ما مخکې ویلي وی نبي علیه السلام مبارک راته وفرمایل چې او د الله پیغمبر یم، الله را لیږلی یم، ما نه پس بل پیغمبر به نه راځي او ما ته دا خولی چې د خلکو ته ووایه چې د دې کاڼو بوټو د دې عبادتونه نه کوي، یو زما عبادت وکړي، یو ما ته مخکې. نو الله طلحه وایي زم الله پاک د هغه په لاس باندې بیعت مې وکړو او خدای پاک ایمان را نصیب کړه. ورپسې بل سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه دی. سعد ابن ابي وقاص لوی صحابي، لوی حالات لري. وی د شپې خوب وینم، وی خوب کې تکه توره تیاره ده او دا وطن خړ پړ دی، وی دې کې یو رڼا راښکاره شوه، وی چې رڼا ته مې وکتل نو رڼا پسې نور راووته، غټ نور. وی چې نور ته مې وکتل نو نور پسې حضرت ابوبکر روان دی، بیا چې مې وکتل نو حضرت ابوبکر پسې علي روان دی، چې مې وکتل نو زید ابن حارثه روان دی، چې مې وکتل نو یو ښځه روانه ده خدیجه. وی مال یم ډېر خوند راکه نو زم د انور پسې روان شو. وی چې راویښ شو نو زما دوستو حضرت ابوبکر هغه له ورغلم چې ابوبکر دقسې خوب مې لیدلی دی، توره تیاره کې رڼا راښکاره شوه. د تورې تیارې نه مراد ابوبکر وی ته نه پوهېږې، دا خو ښکاره تعبیر دی، توره تیاره د کفر او د جهالت او د ګمراهۍ تیاره ده، هغې کې رڼا او انور رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راغلی دی چې د جهالت تیاره ختمه کړي، د ګمراهۍ تیاره ختمه کړي. او زه ورپسې روان یم، تا ته پته نشته، علي ورپسې روان دی، تا ته پته نشته په دغه رڼا کې، او خدیجه ورپسې روانه ده، تا ته پته نشته، او زید ابن حارثه روان دی په دې رڼا کې، تا ته پته نشته، او الله تم موږ پسې رڼا ته را روان کړئ. نو ګوره سعد نور دویم سوچ پکې کې مه کوه. وی نیغې بوتلم رسول الله صلی الله علیه وسلم له، او ما دا خوب د دواړو جهانو مبارک سردار ته وی پې ډېر زیات خوشحاله شو. ګوره دا داسې څیزونه دي چې الله مسلمان ته ښایي چې دا رښتونی پیغمبر دی. الله انسان ته لکه چې دې به تیاره ختموي، جاهلیت به ختموي، ګمراهي به ختموي، او د هدایت او د ایمان رڼاګانې به خورئ، الله ښایي. سعد ابن ابي وقاص وایي بس ما چې ډېره ښه ده، لاس مې د رسول الله مبارک په لاس کې ورکړه او کلمه شهادت مې والله ایمان را نصیب کړو. د ده نه ډېر لوی کار خدای پاک اخیستی دی. د اول من رما بسهم فی سبیل الله، د خدای په لار کې لومبې غشې د جهاد ده ویشتې دی، دغه صحابي دی، الله وله بیا ډېر لوی منقبت ورکړی دی. او دا هغه صحابي دی سعد ابن ابي وقاص چې رسول الله مبارک صرف 2 صحابو دپاره یو ټکې ویلی دی، ماشاءالله. یو پکې دا دی
د احد په جنگ کې چې د به غشي ویسته نو رسول الله مبارک به آواز ورکړه ارمي یا سعد فداک ابي و امي سعد اولا زما مور او پلار تا نه قربان رسول الله مبارک ته مور پلار قرباني اولا سعده زما مور او پلار تا نه قربان او دله داسې زبردست دعا کړې ده اللهم اجب دعوته خدای د دعا قبوله کړي مستجاب الدعوات وسدد سهمه او چې غشي ولي چې نیخ په ټاکې ولګي غشي ولا برابر کې دا ورته دعا کړې ده او واقعي همدقسې وه چې د غشي به چېرته د هدف نه چې په کوم ځای به یې غشي ویسته خطا به نه ته او چې کله به دعا کوله رب العالمین به دعا قبلوله داسې چته نه تېره شوې چې د دعا خدای پاک نه قبوله کړې زما وروڼو دا بل مسلمان سعد ابن ابي وقاص چې ته بل وخت کې به حالات درته ذکر کوم بل ورپسې خالد ابن سعید ابن العاص مسلمان شو سعید ابن العاص دا غزوی و خالد دیو یو خوب وینم یو خندق والا دیو ډیر جوور خندق دی دومره جوور خندق دی چې ویښې نه معلومیږي او ډیر کته دی او زه د هغې په غاړه ولاړ یم او پلار دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي زما پلار سعید ابن العاص دیکه راکوي خندق ته مې غورځوي او چې دی کې شاته مې وکتل بس ور غورځوي مې نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغی او دی د ملا نه کلک ونیمه او د خندق نه یې راښ کړم پلار مې حق دک حیران شو او غصه کې ما ته ګوري چې ته خو ما غورځولې ته خو د بچ کړی دی کې د خوبه راویښ شو ابو بکر مې دوست و د هغه خواله لاړم حضرت ابو بکر صدیق لا مې ابو بکر دغسې خوب مې ولید وی خالد اوس هم نه پوهېږې اوس هم نه پوهېږې چې دا خندق څه شی دی دا د دوزخ خندق دی دا د اور خندق دی دا د کفر او د ګمراهۍ خندق دی او پلار دی په هغه دین کلک دی ور غورځی دی او چا بچ کړی د خندق نه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اوس هم نه پوهېږې وی په دې خبرو موږ دواړه یو بل سره لګیا یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره تېرېده مې چې ابوبکر تا له مشورې له راغلی وی هغه به دله خوښوم چې ځان له مې څه خوښ کړي دي راځه وی نبي علیه السلام مبارک له ورغلم ورته ودرېدم وی دا خوب مې ورته وی چې خالده دې کې د سوچ ضرورت څه دی دې کې څه ضرورت دی را سوچ ته هوښیار سړی قابل سړی او پوه سړی او د دومره بوتانو عبادت تر ننه پورې تا وکړو تا له څه خیر درکړو د کم شر نه بچ کړی خیر او شر الله په لاس کې د خیر او شر مالک رب العالمین هغه الله ته بلنه کو هغه الله ته خلق بلو غیر الله نه خلق ملیر کوم بت بسی او هغه به تعالی خیر درکول بسی الله پاک ایمان را نصیب که مسلمان شو چې مسلمان شوم ګوره خوب تعبیر همغسې دی چې کور ته لاړم پلار رانه خبر شو پلار مې سخت غوسه او زه یې ووالم او دومره یې ووالم چې یو ډنکې و یو چوکه وه هغه په سر راله ټوټې ټوټې کړه او ته هغه سړي پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته ګمراهان وایي ته هغه انسان پسې روان یې چې زمونږ خدایانو ته چې مونږ او زمونږ پلارانو نیکونو ټول عمر عبادت کړی دی هغه خدایانو ته جاهلان وایي او هغه خدایانو ته ناپویه وایي او هغه خدایان چې مونږ له بچي راکوي او مونږ له مال او دولت راکوي او مونږ باندې باران وری وی دا هېڅ هم نشي کولی اصلي پسې روان اوهو خوب رښتونې دی بابا ته خو ما کندې ته غورځوې خیر او شر څوک ورکوي الله ورکوي بچي الله ورکوي او هغه بوتان چې د ځان نه مچ نشي شړلی تا له به څه خیر درکړي تا نه به شر کم دی نه دفع کړي هغه بوت چې خبرې نشي کولی ته ورته چغې وه تا له اواز نشي درکولی نو چې اواز نشي درکولی ته چغې ورته وه ځان نه مچ نشي شړلی ځان نشي بچ کولی تا ودرولی او ته حفاظت کوې ستا به څه حفاظت وکړي بابا ته خو واقعي ما کندې ته غورځی بابا مسلمان او زه مسلمان شم که ته واپس خپل د پلار نیکه دین له کفر له رانلې خپل د پلار نیکه زوړ دین نه نو پرېږدم دی چېته کور کې دی نه پرېږدم جامې در نه وباسم او شړم دی مې بابا خوښه دی خپله ده وی زما د کور نه وځه نو پلار وشړله ویم والم وینې کړم په سر یې راله چوکه ماته کړه د کور نه یې وشړلم نو ځای مې نو د رسول الله مبارک خواله لاړم وی ذلیله مې کړې که نه اوهو
دا خلک وایي کنه ذلت په دې کې دی چې ډوډۍ چاته نه میلاویږي، جامه نه میلاویږي. ان العزة لله ولرسوله والمؤمنین ولكن المنافقین لا يفقهون کله یعلمون دی. عزت خو الله سره دی، د الله دی، د پیغمبر دی، د مسلمان دی. منافق او کافر نه پوهېږي. وی بیا پلار مې ناجوړه شو، زه خو یې کور نه وشللم، نه یې پرېښودم. وی پلار مې چې ناجوړه شو نو قسم یې وخوړو چې که زه د دې بیمارۍ نه پاڅېدم نو زه به دا سړی وجنم کوم چې زمونږ د خدایانو بد وایي. دا دین به ختمم، دا به میټاوم، او د دې د دین د میټاولو دپاره بل علاج نشته چې دا مشر وله مړ کړم. وی چې ما ته د اطلاع راورسېده نو بیت الله ته لاړم او لاس مې الله ته اوچت کړه. مې خدایه پلار زما یو خوا پلار دی بل خوا پیغمبر دی، یو خوا ته او یو خوا پلار دی پروردګاره. او پلار مې دا قسم کړی او جاهلیت د خلکو قسم خو بل شانتې و بیا ای چېته ماته و. الله پلار مې دا قسم کړی دی خدایه چې دې بیمارۍ نه یې پانسئ، چې دې بیمارۍ نه رب العالمین اوچت نه کړي. ځکه زه لوی ازمایش کې پلار شړلی مې یم، جامې م رانه ایستې دي او وهلی مې یم، او بیا هم پلار دی او دا خبره به کوي خدای چې دې نه یې پانسئ. ما زما دعا و د پلار مرګ و، خبره ختم، محفوظ شم، خپل کور ته واپس لاړم. خالد ابن سعید ابن العاص رضی الله تعالی عنه او بیا صاحب د رسول الله مبارک خاص ملګری حضرت عثمان رضی الله عنه، الله مسلمان. حضرت عثمان دا د ترور د مور خورې ده، د هغې سعده نوم دی، سعده. هغه سعده کاهنه وه، د کهانت دا شی ورته یاد و. جادوګر یو قسم دی، سحر یو قسم دی، او شاعره وه زبردسته. نو یې زه یو ځل د سعده کره لاړم، ترور کره د پلار دی د مور دی مور ته. نو چې لاړم یو څو شعرونه یې وویې. دا شعرونو دا مطلب و چې دین حق توحید والا دین دی او دا بوتان څه نشي کولی او نوی پیغمبر راغلی دی. وایي چې دا شعرونه یې وویې. نو ما ورته وی چې ترورې دا ته څه وی؟ دا تا څه وی چې نوی دین دی او نوی سړی دی او دا پلار نیکه دین خراب دی او دا ته څه وی شعرونه دې راته وویې؟ وی هغې راته وی چې عثمان یا عثمان یا عثمان لك الجمال ولك الشعر، یا عثمان یا عثمان یا عثمان لك الجمال ولك الشعر. ای عثمانه ای عثمانه ای عثمانه، تا له خو ډېر لوی ډول دی، تا له خو الله ډېر لوی زینت او ډول درکړی دی او ستا یو شان دی، تا له به خدای یو شان درکړي. هذا نبي معه البرهان أرسله بحقه الديان وجاءه التنزيل والفرقان فاتبعه لا تغيا بك الأوصان. دا یو پیغمبر راغلی دی، یا عثمانه دا یو پیغمبر راغلی دی، معه البرهان دلیل وسره دی. دلیل څه شی دی؟ قرآن دی. دلیل معجزه ده، دلیل د هغه ښکلي صفتونه دي. ارسله بحقه الدیان، او دیان ذات په حق را لېږلی دی. شعرونه وایي وجاءه التنزیل والفرقان، دا خدای حکمونه وله راځي او قرآن چې فرق د حق او د باطل کې هم وله را روان دی. د ده فتبعه، عثمانه د ده تابع شه او تا دی لا تغیا بک الاوثان، بوتان دی گمراهان نکی، یا لا تغیاک الاوثان، بوتان دی تا گمراه نکی. و چې دا مې واورېدل نو ما ورته ویل چې ترورې څه وی؟ دا تا څه وی؟ وی چې عثمانه زه پوهېږم تا ته پته نشته، محمد د آخر زمانې پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم او رښتونی پیغمبر دی. ما ته علم دی، ما ته پته د رښتونی پیغمبر دی او تا د عزت خاوند دی په خپل قوم کې، د لوړ قد قامت خاوند دی په خپل قوم کې. پام کوه بل خوا لاړ نه شي، ورشه ملګری شه، ملګرتیا وکړه. ترورې څه وی؟ ما ته پته ده که ما خبره منې که نه، رښتونی دی که نه، دروغجن نه دی. او ما ته چې کومې د پخوانو کتابونو نه او د خپل علم نه کومې نښې ښکاره شوي دي نو دا رښتونه دی. حضرت عثمان وی لاړم حضرت ابوبکر سره د خاص دوستانه وه.
هغه له ورغلم، دروازه مې ورته وویله. ابوبکر زما ترور داسې شعرونه ماته ووایي. وی ماته عثمان که بل چا باندې خبره پټه وي په دا دې ولې پټه شي؟ تا ته پته نیسته چې دا محمد رښتونه دی صلی الله علیه وسلم؟ تا ته پته نیسته اوسه پورې چې د دروغ نه دی ویل؟ تا ته پته نیسته چې هغه څه لالک ته چا نه نیسته؟ تا ته پته نیسته چې بوتانو موږ له اوسه پورې څه راکړه؟ په خپل لاس کاڼې جوړو هغې ته سجدې کوو؟ د خدای مخلوق ته سجدې کوو؟ مخلوق ته ولې وکړو؟ خالق ته ولې ونه کړو؟ او څه بادشاه خو موږ نه غواړي چې موږ وایو چې د بادشاه تمه د لالچې دی. پیسه خو موږ نه غواړو چې د پیسې تمه د لالچې دی. او ستا ترور هوښیاره ده، پوه یې کړې. اوس باقي په تا له پکار دی چې تا پوه کړې. وایي موږ په دې خبرو کې لګیو چې دی کې رسول الله مبارک او حضرت علي راووتل. موږ یې ولیدو. وایي چې ویې لیدو حضرت علي صاحب ورغی او رسول الله مبارک ته په غوږ کې څه پټې خبرې وکړې. هر څه چې ورته وایي. او چې هغه ورته په غوږ کې پټې خبرې وکړې نو رسول الله مبارک ما له نیغ راغی، ما له لاس راکړه. ما ته عثمان تا نه تا تمه لرم چې تم یو الله ومنې او دا شرک پرېږدې. او تا نه دا تمه لرم ته ډېر زیات هوښیار یې چې د خپل هوښیارتوب نه کار واخلې. دا بوتان به څه دله درې کړي؟ د خدای شریک ګورې، هغه الله چې زمونږ خالق او زمونږ مالک دی هغه رب ولې ونه منو؟ عثمان زما ملګری شي. وی چې دا خبرې رسول الله مبارک وکړې. وی قسم دی چې حضور پاک لګیا و. وی مې چې دی کله چوپ شي چې زه مسلمان شم، د ده دا خبرې به کله بندېږي چې زه مسلمان شم. وی زړه یې راله بار راویسته. وی دی کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره ختمه کړه. مې الله رسول نورې خبرې پرېږدوه خو په کومه طریقه دې ملګری شم؟ دا دوه طریقې دي، نور څه نشته. الله به یو منې، ما به د خدای پیغمبر ومنې. ما وی ډېره ښه ده، شاه کلمې شهادت ووایي او مسلمان شو. چې مسلمان شوم لاړم ترور له سعوده له. مې ترورې ستا خبره مې ومنله او د هغه ملګری شوم. وی ما ته وی چې خوریا بچې چې په دنیا کې د کوم هوښیار کار کړی دی هغه دې امدام کړی دی. او یو درې خبرې نورې به وره. بیا یې ووی هدى الله عثمان الصفي بقوله، هدى الله عثمان الصفي بقوله فأرشده والله يهدي إلى الحق فتابع بالرأي السديد محمدا وكان ابن أروى لا يصد عن الحق وأنكحه المبحوث إحدى بناته فكان كبدر مازج الشمس في الأرض فدا لك يا ابن الهاشميين مهجتي فأنت أمين الله أرسلت بالحق. یا دا سوی دا سعوده. وی الله عثمان ته هدایت ورکو. هغه عثمان چې پاک دامنو په خپل قول سره په خپل خبره یا د پیغمبر په خبره الله هدایت ورکو. او واقعي عثمان پاک دامنو. حضرت عثمان وی ما په جاهلیت کې هم چېرته ګناه نه ده کړې، دا د پلیته ګناه چې ورته وایي. او الله تعالی حق طرف ته وله هدایت ورکړه او مخې وله ورکړه. نو په خپله هوښیار سوچ او فکر د محمد صلی الله علیه وسلم ملګری شو. او د اروا د مور نوم یې اروا دی. د اروا زوی چې دی د حق نه منې نه شو، د حق ملګری شو. او بیا وله المبعوث رسول الله مبارک وانکحه المبعوث احدى بناته لورې وله ورکړه. دا یوه هغه وخت کې بله یې وله بیا ورکړه. فکان کبدر ماجز الشمس فی الارض. داسې شوه لکه د څوارلسمې سپوږمۍ نور چې دواړه یو ځای شي او ځمکه روښانه کړي. الله اکبر. او دا سعوده بیا څه وایي؟ فدن لکه یا ابن الهاشمیین مهجتي، ای د هاشمیینو بچی روح مې درنه قربان، زما روح درنه قربان. فانت امین الله ارسلت بالحق، ته د خدای امینې او په حقه دنیا ته لیږلی شوی. حضرت عثمان خدای مسلمان کړ. او بیا ابو لهب په دو زامنو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لونه کوېدن وی. دا اوس قصه درته رستو کوم. هغه دواړه یې پرېښودې نبي علیه السلام ته. زړه دی وله دپ ورکو. نو یو لورې حضرت عثمان ته په نکاح کړه. بیا وروستو چې حضرت عثمان هغه لور د رسول الله مبارک وفات شوه نو بله لورې ورته په نکاح کړه. د یوې نوم رقیه او د بل نوم ام کلثوم. او بیا چې هغه دویمه وفات شوه نو رسول الله مبارک بیا وفرمایل وی که درېیمه مې وي دا به مې عثمان له ورکړې وه.
هم خدای مسلمان کو. بیا حضرت عمار ابن یاسر او حضرت صہیب دواړه را روان دي اسلام له. دې وخت کې رسول الله مبارک دار ارقم کې دی. دواړه یو بل سره میلاو شو د ارقم د کور مخې ته. یو د یو نه تپوس کیسه کې، بل د بل نه تپوس کیسه کې. عمار صہیب ته صہیب څه کې؟ او دا صہیب اصل کې د عراق د علاقې و. دا د روم نه وګورئ، خلک صہیب رومي وایي، مشهور هم په صہیب رومي دی. دا د عراق د علاقې و. خو دې ماشوم چا تختولی روم ته. پخوا به یې د ماشومان تختولو، بیا به یې غلامان کړل او خرڅول به یې، نو روم ته یې تختولی و. نو روم کې اوسېده، نو د روم نه راوتښتېد مکې مکرمې ته، نو خلک صہیب رومي ورته وایي. اصل د روم نه دی، روم ته چا تختولی و. شاعر وایي سلمان ز فارسو، سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب از روم. سلمان ز فارسو، بلال ز حبشو، صہیب از روم. ز خاک مکه ابی جهل اینچ بوالعجب است. صہیب روم نه راوتښتېد، بلال د حبشې دی، سلمان د فارس او د عراق اوسېدونکی دی، او د مکې د ښار د خاورې نه ابوجهل جوړ دی. هغه وګوره او دا وګوره، عجیبه خبره ده. دا دواړه یو یو ته وي څه کوې، بل بل ته وي څه کوې. یاره وي ووایم درته وي زما خو نیت دا دی چې زه خو دې سړي له ورځم. نبي علیه السلام نوم یې واخېسته. نوم بیا نه شو اخېستی د یارې نه، چې هسې نه چې ته هوا دا خبرې بل خوا یو سي چېرته څوک هم کافر راګیر نه کړي. خبره خو به پټه ساتئ که نه، او پټه ساتم وایه په یو بل پیو. وایي زه خو دې سړي له ورځم ملګری کېږم، دې بوتانو موږ له اوسه پورې څه راکړل. عمار وایي زه خو هم په دې نیت راغلی یم. لاړل دواړه رسول الله مبارک له ورننوتل، په لاس یې ورته لاس کېښود، کلمې شهادت ویې الله مسلمانان کړل. عمرو بن عبسه رضی الله تعالی عنه وی تل یم په تجارت کې یو علاقې ته، وی چې هلته لاړم یو سړی لګیا دی، اوس یو راهب لګیا دی. هغه راهب خلکو ته وایي ای خلکه پرېږدئ شام، پرېږدئ یمن، پرېږدئ روم، لر شئ مکې ته، د آخر زمانې پیغمبر راغلی دی، ملګرتیا وکړئ. پرېږدئ شام، پرېږدئ یمن، نور علاقې پرېږدئ، د آخر زمانې پیغمبر راغلی دی، مکې ته ملګرتیا وکړئ. کامیابي هم په دې کې ده. هلته چغې والي کېږي. ماشاءالله. عمرو بن عبسه رضی الله عنه چې دا سړي خبره مې واورېده، ورغلم، مې دا ته څه وی؟ وایي بس دا آخر زمانې پیغمبر ده، دنیا د راتلو میاشت ده، او دا رښتونی پیغمبر دی، او هوښیار به هغه یو کامیاب به هغه چې د هغه ملګرتیا وکړي. بس هغه دی نه په منډه رالم مکې مکرمې ته، معلومات مې وکړل مکه کې څه حالت دي. وایي دغسې محمد د پیغمبرۍ دعوه کړې ده صلی الله علیه وسلم. کوم ځای دی؟ دار ارقم ته غلې غوندې پټ ورغلم، رسول الله مبارک ته عرض کوم الله رسوله زه خو په خپله خوښه نه یم راغلی، ګورې زه د پلانکۍ علاقې راهب د عیسایانو مشر رالیږلی یم. الله اکبر. کلمې شهادت مې وی او خدای پاک مسلمان کړ. حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنه، حضرت ابو ذر نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې کله د پیغمبرۍ چرچا او شهرت شروع شو، ما ورور ولېږه چې ورور یې ته لاړ شه په مکه کې، ما له خبر راوړه چې دا خبره څنګه ده. ورور مې راغی مکې ته، واپس راغی. ابو ذر وایي چې څنګه راغی؟ بنو غفار یو قوم دی، د هغې سره تعلق دی. شام ته چې به قافلې تېره دي په کلي خوا به تلې. وایي چې ورور مې راغی ما ته وایي چې ورورې خبره درسته ده، یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده، او څوک یې مخالف دی او څوک یې ملګري دي، خو مکه کې دشمن ډېر زیات دی. او دا کلمه وایي خلکو ته وایي چې الله یو ومنئ، زه د خدای رسول یم. بس او دقه مې واورېده. وایي ورورې خبره دې څه ډېره مضبوطه راونړه، داسې خبره دې راونړه چې زما د زړه تشفي پې حاصله شي او زما زړه پې مطمئن شي، په خپله ځم. یو بتکۍ او د اوبو مې ځان سره واخېسته، او یو ګوړی مې غاړې ته واچو، پکې مې د خوراک سامان واخېست، مکې ته رالم. چې رالم چې اندازه مې واخېسته، خلک یې ډېر دشمنان و مخالف وو، یارېدم، غږ مې نه کو. بیت الله سره کېناستم، خلک به حج عمرې له راتلل که نه، د مسافرو به خدمت چا کو؟ د حضور پاک د قوم خلکو بنو هاشم.
وی ماښام و ډډه مې والې و دې کې حضرت علي راغی وی ما ته وی مسافر یې مې او ډوډۍ دې خوړلې ده نه راځه ما پسې علي مخکې زور پسې م کور ته یې بوتلم روټۍ را باندې وخوړه شپې را باندې وکړه خو نه ده څه ووایي نه ما څه ووایي مه یارېدم مې هسې نه دا هم د دې پیغمبر په دشمنانو کې څوک یا په دا کور کې را باندې را کښېنوي غږ مې ونه کړ وی سهار له بیا رالمه بیت الله سره ناست یم او مې چې درکړه داسې چا د خولې نه مې واورېدل یا مې چېرته په تېر کې ولید هسې نه چاته ووایم چې دا څوک دی خو چې ختم راغلی وله جنجال جوړ نه شي وی بیا ماښام علي راغی وی ما ته یې وی چې میلمه لکه چې مقصد ته لا نه رسېدلې مې نه وی راځه راپسې بیا لاړم بیا را باندې روټۍ خوړه شپه مې وکړه وی سهار له بیا د بیت الله خوا کې ناست یم یاره که پته ولګېده وی بیا علي راغی ماښام شو وی میلمه بیا پاتې شپې ته مې وی راځه راپسې وی لاړم وی روټۍ را باندې راته کېښوده وی ما ته میلمه ستا خو نن درېیمه ورځ ده څنګه حال کې راغلی وی مې چې یو خبر راته کوم خو که چاته حال نه وی دومره یاره پړه پرته ده څوک نه خبره وی چې نه چاته مه غوږ نه کوم ښه زه خو د بنو غفار قوم نه موږ علاقې نه راغلی یم او ما اورېدلي چې دلته کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده معلومات اخلم چې دا رښتونی دی که دروغجن دی وی ما ته وی بس کار وشو که خیر غم مه کوه زه به دې ورسره میلاو کړم وی شپې را باندې وکړه او وی سهار وختي ما ته وی دلته ښه په ارام کښېنه چې غږ به نه کوې دې وخت کې نه شم بوتلی ځکه دشمن یې ډېر دی غرمه خلک اوده کېږي نو چې غرمه خلک اوده شي نو په دې غرمه کې به دې بوځم خو ګوره چې ما سره ځې که نه نه به ما پسې راځې ته به ما سره نږدې نه ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی ګورې او که تا زه پوه شوم چې څوک مخې له رالل او زه په تا یریږم نو زه به یا دیوال ته ودرېږم یا به متیازو ته کښېنم ته به نه ودرېږې ته به نیغ ځې چې څوک پوه نه شي چې دی ملګری دی وی په دغه چلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له رسول حضور پاک په دار ارقم کې وی ما ورته چې دغسې مه اورېدلي ورور مې راولېږه هغه اطلاع راورسوله خو داسې زړه اطمینان مې حاصل نه شو وایه څه د دین دی او څه د مذهب رسول الله مبارک و مقه یو ټکې دی یو خدای به منې بوتانو دا خدایان دا تاسو باطل خدایان نه چاله څه خیر رسولی شي نه شر بچ کولی شي شر نه بچ کولو کې یو الله ومنه بس وی خدای پاک توفیق راکه او د رسول الله مبارک په لاس بیعت وکړو مسلمان شو وی چې مسلمان شوم وی رسول الله مبارک راته وفرمایل چې ابوذر ځه جندب یې خپل نوم دی جندب وی ما ته وی چې ابوذر زه خپل کلي ته واپس د دې وخت کې د ما ډېر زیات دشمنان دي او انشاءالله یو وخت کې به الله دین غالب کي نو چې دین کله غالب شو نو بیا راځه مې چې والله که صبر شه دین رښتونی دی او زه به صبر شم ګورې د اسلام یو عجیبه طاقت دی که نه دا درې ورځې چې اسلام پکې نو یارېده غریب چا دی د خولې نه غږ نشي ایستی او چې اسلام راغی بیا څه وایي کلي ته ځم ولې دا رښتونی دین دی قسم په الله والله ورځم او د دې مشرکانو کافرانو په دا منځ کې چغه وام او راغی د بیت الله خواله او چغې وواله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله خو چې دا چغې وواله بس خلک پرې راټول شو او وال ټکول شروع شو غریب یې دومره او دومره چې بېهوشه شو حضرت عباس راغی او پې ورپرېوت وی خلکه د څه کوئ د ده په قوم زمونږ لار ده چې شام ته ځو راځو نو که دا مړ شو نو بیا زمونږ لاره بنده ده مونږ به شام ته په کومه ځو په کومه به راځو زمونږ غله خو ټوله شام نه ده مونږ خو غنم اوربشې ټول هغه ځای نه راوړو نو دا سړی وجنه ځان له کار ګورې نو وی خلکو د عباس د خلکو نه خلاص کړم وی چې لږ مې طبیعت برابر شو ودرېدم وی بیا مې چغه کړه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وی بیا خلک را باندې راغونډ شو وی بیا وینې کړم بیا ته عباس خلاص کړم وی چې لږ مې طبیعت بیا ټیک شو وی بیا مې چغه وواله ایماني جذبه چې چا کېږي هغه چپ نه پاتې کېږي ایمان نشته نو پټ دی غریب درې ورځې غږ نه کوي ایمان راغی بس ایمانی قوت او ایمانی جذبه دا پټه نشي پاتې کېدی د اوچته زور کوي وی په درېیم ځل مې بیا اواز وکړ وی بیا خلک رالل او وی راګیرې کړمه وی بیا ته عباس صاحب کې ظالمانو ګورې که مړ شو په کومه به دی وی عباس ته خلاص کړمه رالم نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېرې راته وجلل
ټول وجود مې د وینو وینو شور پور دی ډک دی. ما ته یې ابوذر زما ومنه خیر دی، تا خپل حق ادا که، لږ صبر کوه، زه خپل کلي ته اسلام به یو وخت غالب کې بیا راځه. هغه ابوذر نه خدای څوک جوړ کړل؟ اوهو ابوذر د رسول الله صلی الله ټول صفتونه په صحابو کې خواره پراته دي. د سخا صفت په عثمان کې پروت دی، د زور او د طاقت صفت په عمر کې پروت دی، د قضا او د فیصلو صفت په حضرت علی کې پروت دی، او د دنیا نه د رغبت چې دنیا سره مینه نشته، محبت نشته، هغه صفت په حضرت ابوبکر کې پروت، ابوذر کې پروت دی. ابوذر به بس مال دولت جمع ګناه ګڼله په دې صفتو، او د پیغمبر علیه السلام نه کوم حدیثونه چې اورېدلي بس ابې خلکو ته وې، خو که چا به ښکلې جامه اچولې دی به ورغې، او بوډا سپین ږیری و په مدینه کې به اوسېده، ابې وټساو هی د خدای نیک بخته دا جامې دې نوې چولې دي، دونه ژوند دې شته په دې خو 15 جوړې کېدې، غریبانانو له به دې ورکړې وې که که چا به خشته کور جوړ کړی و، دې به دروازه به یې ورته وویله روبن دا دې څه جوړ کړي دي؟ دا مې کور جوړ کړه. ته به دې کور کې اوسېږې که نه قبر ته به ځې؟ قبر جوړ کا، کور دې جوړ کړی دی، بلا پیسې دې په دې ولګولې، بس هر چا سره جنګ جګړې. حضرت ابوبکر صدیق زمانه وه هم تېره شوه، د عمر زمانه هم تېره شوه، د حضرت عثمان زمانه و جنګ زیات شو، خو چې چا سره و پیسه وه دې به ورته جګړه، او چې چا به دکان کې سودا درهم او دنانیر، درهم کیو من النار، په دې به اور کې داغ میلاویږي درته. ښه عثمان صاحب ده ته وی ابوذر لاسې وکړه چې لاړ شه شام ته، هلته کې حضرت معاویه رضی الله عنه بادشاه و، هلته معاویه صاحب له شام ته ولېږه. وی ابوذر بوډا سپین ګیري د رسول الله مبارک لومبي زمانې صحابي دی، لږ خیال یې ساته، مدینه کې خو ټولې جګړې شروع دي، غږ ورته نشو کولی، هلته هم دغه جګړې به وې، که چا جامه به ښکلې وه په کونټه یې ټس، که چا سره به پیسې وې په کونټه یې ټس، که چا سره به اسو ښکلې په کونټه یې ټس، که چا سره به قیمتي و خو یا د خدای نیکبخته به دې خو لس کېدل، غریبو له به دې ورکړل. حضرت معاویه رضی الله عنه عثمان صاحب ته خط ولېږه، بابا جي نه مې خلاص کړه، مشر دی سپین ګیری دی، د حضور پاک خاص ملګری، مونږ خو څه نه شو ویلی، خو روزانه جګړې دي. عثمان صاحب ورته ویل راځه مدینې ته راغی، نو ربضه ورته وی ربضه هغې ته یې ولېږه، د دې قسیم او د مدینې منورې تقریبا په منځ کې ما لیدلې ده، نو هلته یې ولېږه، وي هلته دې راشه، بس دا یې ځای کې دې راشه چې څوک پکې نه، ځکه ته روزانه جګړې کې نو بس ښه کوم که نه، خلک په جامو څه کوي دا قیمتي باندې، خدای نه خوشحاله یې او بچي خوشحاله یې او بلډینګونه دي او جامې دي او دا یا خدای پاک را به دې ته لاړه، هلته په خاورو کې پروت دی او بیبي ورسره ده او ناجوړه شو غریب. بیبي ورته وایي ګوره چې د چا نه منې زموږ نه منې دغه دې حل دی، دلته که ته راته مړ شوې نو ته سنبالوي به دې څوک، چې هجرت کې یوازې به کې او یوازې مې وکړه، او چې مرې نو یوازې به څوک به درسره نه، او قبر به دې په داسې ځای کې چې یوازې به بل څوک به درسره نه، او چې قیامت پر ورځ پاسې او جنت ته ځې نو هم یوازې به روانې. ما ته رسول الله مبارک دا وصیت کړی، او دنیا کې به هم یوازې ملګري به دې نه، خو چې زه مړ شم که نه، په خاورو غریب پروت دی، په خاورو نه بستره شته نه کوټه شته، اونې سوري ته پروت دی، او بیبي ورسره د خدمت کوي، چې کله زه مړ شم دې لارې ته به وځې، یو قافله به را روانوي او اواز به وله ورکوي چې ای قافلې راشئ، یو مسافر مړ دی، مهرباني وکړئ را سره یې سنبال کړئ او را سره یې ښخ کړئ. نو بیا ته ځه مدینې ته. بیبي وایي چې دا خبرې مې واورېدې، ډېر مې زړه دک ورغی چې خدایه دومره لوی سړی، دومره لوی صحابي او دا حالت، چا وله پیغور هم ورکړه، وی ته دلته راورسولې، وی دا خو لازې دلته راورسولم، وی قسم دی چې څه حکم کوي زه به منم، امیر المؤمنین دی، بادشاه دی، د پیغمبر مبارک خلیفه دی، دی کې څه وته د غریب په هغه خاورو د پاسه، د خاورو په بالخ او د خاورو د پاسه ښځه یې وایي چې لاړم ووتم لارې ته کوز شوم، د ده د وصیت مطابق رښتیا یو قافله را روانه،
قافلې له مې آواز ورکړ ایرونو یو مسافر دلته راته مړ شو د خدای په خاطر راشئ او دا راسره سنبال کې کفن دفن او جنازه وکړي. هغې ویې ښه خورې مسافر دی هېڅوک نشته نه مسلمان هله چې ورشو قافلې والا زر رالل چې ویې کتل اوهو دا خو ابوذر دی او خلکو پېژانده که نه نو حضرت ابوذر غفاري دی رضی الله تعالی عنه دا دلته څه کوي اوهو دا خو موږ له غنیمت دی د خدمت د قبر د دفن هغه دی کې ولا هغې قبر وکنسته کفن دفن یې ولا ورکړ او په هغه ربضه کې دفن کړ دې قبر لتنې ما لیدلی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبي ملګري دا مې راته غټ غټ راغونډ کړل لوی لوی ملګري مې راغونډ کړل چې کوم لوی لوی په بدر کې حضرت زینب د خدیجې لور و د رسول الله مبارک چې بدر کې ابوالعاص د رسول الله مبارک زوم گرفتار شو دا هغه زمانه وه چې د مسلمان او د کافر منځ کې نکاح جایزه وه څه خبره نه وه مخکې نکاح شوې وه نو چې کله ابوالعاص گرفتار شو نور کافران هم گرفتار شوي نو صاحب من رسول الله مبارک صحابو سره مشوره وکړه فیصله په دې وشوه چې د بدر چې څومره قیدیان دي دا به پرېږدو خو دوی به فدیه ورکوي جرمانه به ورکوي نو دې ټولو قیدیانو سوال جوابونه ولیږل چې موږ پسې دومره پیسې راولېږې نو ابوالعاص ته رسول الله مبارک زموږ انصاف خو شته که د رسول الله مبارک خو ډېر انصاف والو ابوالعاص ټولو سوال جوابونه ولیږل او فدیې راغلې ډېره دلچسپه او دلسوزه خبره چې فدیې راغلې رسول الله مبارک ته یو مخکې کوله صاحب دا د فلانکي دا د فلانکي دا د فلانکي دا د فلانکي وی دا د ابوالعاص زومې دا د هغه فدیې ده کافر و جنګ کې نیولې شوی چې ابوالعاص فدیه را مخکې کړه نو په هغې فدیه کې یو امیل پروت و دې وخت کې د رسول الله مبارک دا لور د ابوالعاص بیبي لا مکه کې وه امیل پروت و بس نبی علیه السلام پوه شو دا امیل د رسول الله مبارک د لورو د ابوالعاص ته بیبي او دا هغه امیل و چې حضرت خدیجې د واده په وخت کې د خپلې غاړې نه ایستې او زینب ته یې په غاړه کې اچولې نو چې رسول الله مبارک هغه امیل ته وکتل نو سترګو نه اوښکې روانې شوې ورته ګوري جاړي نو صحابه پوه نه شو وی الله رسوله ته ولې خفه کېږې دا واپس به کوو موږ ټول په دې خوشحاله یو دا د ابوالعاص تا د لور فدیه د خاوند پسې راولېږله دا واپس موږ نه ده پکار واپس وی نه فدیه نه واپس کو وی تاسو صاحب سترګو کې اوښکې راغلې وی دا په بله وجه راغلې وی زما لور ما له هغه امیل راولېږه چې د دې وادو نو زما بیبي خدیجې د خپلې غاړې نه امیل کوز کړی و دې ته یې په غاړه اچولی نو ما له لور هغه امیل راولېږه اشاره راکړه چې بابا ما نه هم غواړي فدیه هغه امیل چې ما له مور راکړی د واده په وخت کې هغه غاړه کې ما ته اچولی هم پکې وانه نو که مو خوښې دا یو امیل به واپس کو دا زما د مړې بیبي خدیجې یو تحفه ده د هغې یو نښه ده زما لور سره دا به واپس کو ټول واپس کوي نه دا یو شی به واپس کو که ستاسو خوښی حضرت خدیجه مبارکه ښځه وه رسول الله مبارک فرمای په ټولو ښځو کې بهترینه ښځه خدیجه ده نه بهترینه بله نشته او د هجرت نه 3 کاله مخکې د نبوت 10 کالو تقریبا څه لږ غوندې اختلاف پکې شته خو دا راجح قول دی 10 کاله د پیغمبرۍ نه پس دا وفات شوې ده او مکه مکرمه کې چې کوم قبرستان د جنت المعلا ورته وایي په هغې کې دفن ده قبر یې اوس هم په هغې کې شته د نبی علیه السلام مبارک سره د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها تقریبا عمر د رسول الله مبارک هغه وخت کې 25 کاله چې دی په نکاح غشتې ده 25 کاله او چې کله رسول الله مبارک دا وفات کېده نو د پیغمبر مبارک عمر 50 کاله نو څونه عمر شو د نبی علیه السلام سره 25 کاله 25 سال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره تیرې کړي دي 25 کاله
نو د ټولو نه مخکې خو په حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ایمان راوړو، مسلمانه شو. او په څلور کې د ټولو نه لومبي ایمان حضرت ابوبکر صدیق راوړه. ابوبکر ما ته خو الله دا حکم وکړ، وی د الله رسوله بالکل ما منلې. حضرت علی رضی الله عنه د ابو طالب زوی و. یو زمانه کې په مکه کې قحط راغی او د ابو طالب بچي خو ډېر وو، نو حضور پاک حضرت عباس ته وی تره ته، وی عباس کاکا باندې ابو طالب باندې ډېر لوی حالت خراب شوی دی، قحط دی او حالت یې ګډوډ دی، ما او تا ورسره امداد نه کوو؟ عباس وی ډېره ښه ده وبکو مدد. نو عباس او رسول الله مبارک ابو طالب له لاړل. دا د نبوت نه مخکنۍ خبره ده، لا نبي علیه السلام ته پیغمبري او نبوت نو میلاو شوی ورپسې لا. نو ابو طالب ته وایي چې مونږه کاکا تا سره مدد کوو. نو عباس ورور و د رسول الله مبارک ترو، تا سره مدد کوو، مونږ باندې څه بوج راواچوه، ځکه دې وخت کې ته غریب شوي او قحط د ځمکو په آمدنونه هم ختم شوي دي، نو تا مدد کوو. نو ابو طالب نبي علیه السلام ته وی ښه داسې وکړه د علي ته ځان سره واله دې ته بوځه، د ده تربیت کوه. او عباس ته وی جعفر ته بوځه، دی بل زوی او عقیل ما ته زما د خدمت لپاره پرېږدی. نو علي رسول الله مبارک سره و، بس ماشوم ورسره لوی شوی. نو علي صاحب وی علي دغسې مسله ده. هغې وی ما ته خو بلکل معلومې چې ته رښتونې، دویمه خبره پکې نشته، دویمه خبره نشته په دې کې، خو که لږ اجازت راکې پلار سره لږه مشوره وکړم څنګه به دا نه به یېرېده. هغه ډېر تکړه سړی و، شریف و نفس انسان و ابو طالب. څنګه دې خوښه ده؟ وی ورشه مشوره وکړه. کور ته لاړ، وی بابا وی زما د تره زوی چې دی محمد صلی الله علیه وسلم، هغه خو وایي چې ما له خدای پاک نبوت او پیغمبري راکړه او ما ته یې دعوت راکړه. ما یې ورګه بابا سره مشوره کوم. بچې مشورې ته څه حاجت دی؟ الله له ورځه ملګري کېږه ورسره. راغی وی پلار د طرف نه اجازت میلاو شي. او نبي علیه السلام ورته څه وایي؟ یاره وی پلار سره سلام مه کوه، ما خبره وه، هسې نه جنجال جوړ نه شي. وی نه نه خدای به خیر کړي. ورغې وی ښه ملګري کېږه. نو دا څلور کسان نو بیا مسلمانان شو. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجة الکبرا، کبرا هم ورته وایي، طاهره هم ورته وایي، او حضرت علي او زید ابن حارثه، دا څلور مسلمانان شو د ټولو نه. خو دا هغه وخت چې لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د الله د طرف نه عام اعلان لا نه دی شوی، چې ګنې عامو خلکو ته اعلان وکړه. بس دا وشو چې بس څوک یری ویروه چې څوک په یو طریقه باندې خپل کار شروع کړه. کار شروع شو. او دا هغه وخت و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر ما تاسو ته ویلي نبوت چې میلاو شوی و، نو 40 سال یا شپږ میاشتې راپاسه 13 جمعه نه بله جمعه مې درته ویلو، او 3 کاله بې دپاسه شوس، 43 کاله او یا څه شپږ میاشتې راپاسه د 40 کاله. ورو رسول الله مبارک یو کس سره خبره یو کس سره. عداس ورته وایي وی دا ته چې څه وی او دا ټیک وي، نو دا د آخر زمانې پیغمبر دی، او دا کومه خبره چې دی کوي چې ما له سړی راغلی و، نو دا هغه فرشته ده چې دا د عیسی علیه السلام او په موسی علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام راغلی ده. چې نبی علیه السلام مبارک ته کله لومبی وحی میلاو شو، حضرت جبریل علیه السلام واپس لاړو، دا آیتونه ولوستلی شو چې اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. نو نبی علیہ السلام مبارک د آیتونه واورېدل، یادی شو او خپل کور ته راغی. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها په کور کې وه، او راتلو سره نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې زملونی زملونی، په ما باندې صادر واچوي، ما پټ کې. نو حضرت خدیجه هم کور کې نور خلق بمو، خو ذکر دلته کې صرف د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها راځي.
فزملوه نو د کور خلکو پې څادر واچو. دغه یو دې بند کړه چې کوم فنګر کې یا د پلو پرېښود، څادر یې پې واچو. نو چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طبیعت لږ یو پوټې برابر شو، نو څادر مبارک نه سر وویسته، نو چې څه حالات یې هلته کې لیدلي وو هغې حالاتو ذکر یې حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها ته ذکر بیان کړ چې دغسې زه په غار حرا کې وم، دغسې یو انساني شکل باندې فرشته وه خو یو انسان په شکل و، یو انسان راغی او دا چلو شو. او بیا فوراً رسول الله مبارک فرمایي چې لقد خشیت علی نفسی. طبیعي خوف او یره په انسان راتلی شي، په پیغمبر هم راځي، غیر اختیاري طبیعي. دا د انسان وجود داسې جوړ دی چې د باندې به یره خامخا که د ګرمۍ یره پرې رانشي نو دی به سوري ته ولې کښېني، که د یخنۍ یره پرې رانشي دی به څادر څنګه واچوي، که د مار او د لړم یره پرې رانشي نو دی خو به بیا مارانو باندې هم ګرځي له پاسه، او که د مچۍ یره پرې رانشي ګبین له به لاس وړي. د غل غدو یره چې پرې رانشي دی به دروازه څنګه نه بندوي. نو دا طبیعي خوف او یره دا په انسان راځي، په پیغمبرانو هم راځي. یرې نه یو د الله ذات مبرا منزه دی. حضرت موسی علیه السلام چې کوم وخت کې د الله په حکم کونټه وغورځوله په کوه طور کې او د هغې نه اجدها جوړه شوه، نو موسی علیه السلام یو څو قدمو په شا منډه کړی. فاوجس فی نفسه خیفة موسی، الله وی زړه کې یره راله، یره یې محسوسه کړه، او فوراً الله ورته وی لا تخف، یره به نه کې، مه یریږه، انه لا یخاف لدی المرسلون، پیغمبر چې ما سره بیا ولاړي بیا به نه یریږي. ابراهیم علیه السلام چې کوم وخت کې او بیا ورته الله وی کونټۍ ته لاس کا، خو مار جوړ شوی و، لاس یې کړه واپس کونټۍ شوه. او چې کله ابراهیم علیه السلام له هلکان رالل، قوم به د بد عمل کو، خدای پاک دې مسلمان وساتي د هلکانو دا ګناه. نو هلکان په ښکلي شکل ابراهیم علیه السلام له رالل، هغه ونه پېژندل، هغه وی دا انسانان دي، فرشتې وي. نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې قرآن شریف کې ابراهیم علیه السلام فرمایي چې فما لبث ان جاء بعجل حنیث، بس فوراً فټافټ یې ورته یو اسخیر ویت که، حلالې که وریتې او روی له مخکې کېښود. فلما رأى ایدیهم لا چې ابراهیم علیه السلام وکتل چې مېلمانه خو دې له ګوتې نه وړي. هغه زمانه کې غل ډاکو چې به د چا کور ته ورغې خوراک به یې نه کو. او تاله دلته رالو خو زه د لوط علیه السلام قوم اړو، بربادو، تباه کو. نو فلما ذهب عن ابراهیم الراو یجادلنا فی قوم لوط، چې کله ته یاره لاړه نو مونږ سره بیا یعنې زمونږ فرشتو سره باز شروع کړه چې مه کوئ مه کوئ مه کوئ. ابراهیم ډېر صابر او اواه حلیم، الله وی مونی خدای پاک ته زاری بزاری کوله. یاره ګوره یاره په ابراهیم هم راله علیه السلام څومره لوی پیغمبر ده. لوط علیه السلام نه چې کله لاړل د ښکلي شکل هلکانو په شکلونو، نو قوم په دغه ګناه پسې ګرځېدل. برادر د لوط علیه السلام کور ته راغله، لوط علیه السلام پریشانه چې خدای خو مېلمانه دي، ښکلي دي، ښایسته دي، خو دا د ما په کور کې به دا ګناه کېږي. الله نه یو درخواست وکړ، لو کان جی بکم قوه او آوی الی رکن شدید، یا خدایه که خپل طاقت مې وی یا قوم مې وی، خپل طاقت وی یا قوم مې وی، دا زما د مېلمنو بېعزتي د ما مخکې کېږي. او ورته وایي هغه هلکانو ته چې دا ګوره زما د قوم دا جنکۍ زما لوڼه دي، حلاله نکاح وکړئ، دا ګناه مه کوئ، هغې په ارام کښېنه، انک لتعلم ما نرید، موږ چې څه غواړو تا ته پته ده.
هغې ورته وایي موږ فکر مه کوه موږ ته ګوتې هم نشي راوړی، موږ د خدای استازي تماشا کوه. او چې یو معمولي غوندې لاس یې وړه ټول په سترګو ړانده شو. هغه وخت کې لوط علیه السلام هم په زړه کې هیبت او یره محسوس کړه. نو پیغمبر باندې فطري طبعي یره په هر چا راځي. ما خو درته ووایي چې د ګرمۍ یره رانشي بیا به ستوري له څنګه منډوې. د خو لیوني سړی وي چې په هغه یره نه راځي، نه په ګرمۍ پوهېږي او نه په یخنۍ پوهېږي. پیغمبر خو ماشاءالله په عقلمندو کې عقلمند، د هوښیارانو هوښیار. تحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. ته خو ډېر ښه انسان یې، ته خو صله رحمۍ کوې خپلوانو سره، ته خو خلکو سره پیټې بوجونه اوچتې، ته خو د قرضدارانو قرضې خلاصې، ته خو د خلکو جرګې کې روغې راولې، ته خو چې چا نشي روغ شوي ټولو هغه روکې پسې ورله ګرځې. فقیرانو سره مدد کې، کونډو سره مدد کې، یتیمانانو سره مدد کې. والله لا یخزیک الله ابدا، قسم په خدای چې چرې به دې خدای رسوا نه کړي. الله علما لیکي دې نه معلومیږي چې چا کې ښه اخلاق او ښه صفت وي دی به خدای د رسوایۍ نه ساتي، او چې چا کې ښه اخلاق او ښه صفت او مخلوق سره ښېګړې کوي او بد ورسره نه کوي، د ده به رب العالمین حفاظت هم کوي. تاکې دومره ښکلې صفتونه دي، هر چا سره ښه اخلاق، رښتیا، دروغ نه وی، دوکه نه کوې، د هر چا سره مدد کوې، مرسته کوې، چرې به دې خدای رسوا نه کوي. خو صفات او ښه اخلاق والا خدای نه رسوا کوي، چرې به دې خدای ذلیله نه کړي، الله به دې هر وخت کې مدد کوي. او چې دا چا سره رحمۍ کوې، دا خپلوان، دا به دې ملګري، دا یتیمانان فقیران به دې ملګري، دا قوم به دې ټول ملګري کړي چې فکر ونه کړي. او چې دا ټوله قصه یې ورته وکړه، حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباري کې یو واقع نقل کړې ده، اگر چې روایت مرسل دی خو به هر کیف. حضرت خدیجه ورته څه وایي؟ وایي دا ته چې څه وایې که نه، وایي ابشر، خوشحاله شه، ابشر ما یفعل الله بک الا خیرا، تا سره به الله بې د خیر نه بل څه نه کوي. او بیا ورته ابشر فوالله انک لرسول الله حقا، مبارک مبارک مبارک، ته د خدای رښتونی پیغمبر یې. ډاډ به ورکوي ښځه په نیکۍ کې، ښځه دې ته وایي چې خاوند له ډاډ ورکړي، دا نه چې یو سړی د نیکۍ کار پسې وځي او په لاره چې د معمولي غوندې ګوته خوږ شي او کور ته راشي، یا ښځې د ما خو ډېره زیاته ګرمي وشوه، ما خو درته ویلي و چې بیا جومات ته مانځله مه د کور کوه که نه، ما خو درته ویلي مه ده. زمونږ خلک دا چل کوي، ږیره پرېږدي، څنګه د ما سره څنګه ښکاري، مورې بچې ځان په ځوانۍ کې بوډا کوې. فوراً رسول الله مبارک له ډاډ ورکوي. اوس بله ښځه وکړ، یو سړي چې ګورې بیا غار هرات ته لاړ نه شي، ښه مړ راته نه شي، او څوک تکلیف دله در نه کړي، او ځان له ځای دی، او دا ګورې بیا لاړ نه شي، نه 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 نه. او ته ډېرې هغې ته پته وه د مخکې نه چې د ما خاوند کې نښې شته، هغې ته مخکې نه پته وه چې د ما خاوند له به خدای یو لوړ مقام ورکوي، او داسې اخوا دېخوا ښځه هم نه وه، د مکې په خلکو کې مالداره ښه وه، مالدارترین ښځه، د کورونو مالکه وه، او د ډېر مال او دولت مالکه وه. هغې خو دا روز د خدای نه غوښته، او بیا د پیغمبر علیه السلام د تسلی دپاره ځي، او مخکې یوازې لاړه، د تره زوی ورقه ابن نوفل هغه له لاړه، او دا ټول حالات یې بیان کړه. ورګه ځان له وله ځم چې وګورو معلومات وکړو، هسې نه د خاوند مخکې مې بل څه ورته ونه وایي، چې ورسره دا ټولې خبرې وکړې. ورقه ورته مبارک شه خدیجې، خاوند نه د خدای لوی شخصیت جوړ کړه. نو بیا راله واپس، نو رسول الله مبارک سر مبارک څادر نه اوچت کړی او پاڅېدلی و، دې طرف یې مخکې ټولې خبرې وکړې. نو بیا راله، ورېږه صبر وکړه زه ځم راځم. نو بیا ځان سره رسول الله مبارک هم بوته ورقه ابن نوفل له، دی د تره زوی و، د پخوانو کتابونو ملا و، عیسایي شوی و،
دغه جاهلیت زمانه کې عیسایي او هغه ته څه وایي ورقه ته وی اسمع من ابن اخیک د دې ورواره نه دې څه خبرې واوره دې ورته ټوله قصې وکړي نو چې هغه ورته ټولې رسول الله مبارک قصه وکړه نو ورقه ابن نوفل ورته څه وایي او ورته وایي وی ذاک الناموس دا چې تا له څوک راغلي دا څه پیری نه او ارمان چې زه جمدی یم او تا د خپل قوم د وطن نه وباسي زه به دې مدد وکړم انصرک نصرا مؤزرا مضبوط مدد به دې کوم ارمان چې زه جمدی نو رسول الله مبارک خو د یو ډېر لوی قوم سره تعلق لره خو مضبوط و په قوم او مخرجي یې خو نو ما به وباسي ما له ښوونکي جوړېږي ما به وباسي او ورته څه وایي ورقه وی او دا ته چې کومې خبرې کوې دا خبرې چې چا هم کړي دا جنجال ولو ته پېښ شوی دی ملا تړه او یو روایت کې داسې هم راځي چې ورقه ابن نوفل ورته څه وایي او تی ابشر فانا اشهد انك الذي بشر به ابن مريم ابشر خوشحاله شه انا اشهد انك الذي هغه کس بشر به ابن عیسی چې بشر به ابن مریم کې د مریم د عیسی علیه السلام د چا متعلق پیشنګویي ورکړم ته ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد عیسی علیه السلام ایمان پس بل پیغمبر برادی احمد بوته هغه هم ته وانك نبی مرسل وهو پیغمبر الله نه لیږلی شوی او بل ورته څه وایي وانك تؤمر بالجهاد تا ته به د جهاد حکم هم کېږي نو یو ځل ته خدیجې رضی الله تعالی عنها تپوس وکړو د رسول الله مبارک نه وی د الله رسوله ورقه خو ته یو ګونه منلې خو ستا د دعوت نه چې تا خلکو ته د ایمان دعوت ورکړې هغې نه مخکې مړ شوی دی د حال بسي وی خدیجې وی په خوب کې مې په ډېرو ښکلو سپینو جامو کې لیدلی دی او چې څوک په سپینه جامه کې څوک په خوب کې وویني دا د جنتیت نښه ده دې وجې نه علما لیکي چې ورقه مسلمانو ولیکن مونږ دا نشو ویلي چې لومبي مسلمانو مونږ چې حضرت ابوبکر صدیق ته لومبي مسلمان وایو نو په دې بنیاد چې رسول الله مبارک ته حکم وشو چې د خلکو ته د ایمان دعوت ورکړه هغې نه پس لومبي مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اولو صحابو کې او حضرت خدیجه څومره بختوره ماشاءالله څومره دعت په نیکۍ کې د ښځو صفات دا د زنانه چې اوري دا دی واوري چې خاوند سره په نیکو کې مدد کوي جامې به ولینځي چې دا خاوند پې مونځ وکړي څادر به ولینځي چې دا خاوند پې مونځ وکړي جانماز به ورته ایږدي چې خاوند پې مونځ وکړي اوبه به ورته ژمي کې ګرمۍ چې خاوند پې مونځ وکړي اوړي کې به ورته یخې اوبه راودي او ډاډ به ورکوي اله سړیه شابه سار به پاسئ منځه ده ښځه به خاوند پاسي خاوند به ښځه پاسي او زموږ فقهاو لیکلي دي چې که نه پاسي اوبه دې لږې غوندې لاس کې راولي نری غوندې ترمکیا شانتې علي په مخ ورته داسې وشیندي په مخ باندې خاوند دې ښځې له دا چلو کې ښځه دې خاوند له دا چلو کې هسې نه ګوره خیال کوې چې د پیالې اوبه روانې ګریوان کې اوبه واچوې او جګړه جوړه نه شي او دې زمانه کې خو ورته هغه غټو څوکو والا کېړی لرې کې ګورې غزار سمدستي کوي بچف جان لا ښځه غواړي خدای ته وګوره بشیره هر وخت به یې په ملا دا چپړې غزار پروت او تا به څوک پاسئ سار وختي تهجد الله دونه زوروره ښځه زه نه منم چې تا دې سار ته خو ځان له د مرچو په سټه ناست دی بهر کې زمانونو ښځه دا د ښځې صفت دی چې خاوند سره په نیکو کې مدد وکوي خاوند سره به ډاډ ورکوي حضرت خدیجه په ټولو ښځو کې لومبی مؤمنه 3 کاله وحې بنده او 3 کاله او داسې رسول الله مبارک تنګ شو داسې په تمه وکړه چې بیا به کله راځي کله به خو 3 کاله بنده وه حکمتونه پکې دي خو تاسو دپاره آسان حکمت ده چې رسول الله مبارک لږ مانوس شي او که زر راځي نو دې هسې نه تکلیف ورته ونه رسېږي لږ صبر یو کار چې بنده سخت وکړي لږ انتظار بیا کوي بل دا چې پرېږده چې دې خپله شوق کې شي او تمه کوي چې ولې نه راځي جبریل وی کله به دومره تنګ شو چې په لاره به ته نو غر ته به وخته چې ځان رارغړومه دومره به تنګ شو
نو جبریل علیه السلام به فورا آواز ورکړ چې ما داسې مه کوه، انک لرسول الله حقا، ته خو د خدای رښتونی پیغمبر یې، پام کوه. 3 کاله پس بیا غار حرا ته تللی. غار حرا ته چې څنګه 3 کاله پس لاړ، څوک وایي تلو کې او څوک وایي راتلو کې، هغه فرشتې بیا ولیده په یو کرسۍ باندې ناسته وه او دومره د هغې ښکلې وزرې او دومره ښایسته شکل چې سد الافق دا ټول د اسمان غاړه ډکه وه. نو رسول الله مبارک یو درز واورېد چې ویې کتل دا منظر یې وکته، نو څوک وایي واپسی کې چې راته، څوک وایي چې ته، نو واپس شو، بغار حرا ته ونه رسېد او کور ته راغی او بیا وایي دسرونی هما صادر واچوی، صادر یې پرې واچو. چې صادر څنګه واچو، جبریل علیه السلام دروازې ته را رسېدلی نو آواز یې ورکړ یا ایها المدثر، ای صادر اغوستونکیه قم پاسه. بس د راحت ورځې ختم، د آرام ورځې ختم. قم پاسه فانذر، خلق ویروه زما د عذاب نه. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، آدمه تو بیبي د جنت کې اوسېږي. یا نوح اهبط بسلام منا، نوحه په سلامتیا د کې پشتې نه کوز شه علیه السلام. ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراهیم علیه السلام ته ابراهیمه دا خوب رښتونی که. عیسی علیه السلام ته یا عیسی انی متوفیک و رافع، ای عیسی زه به دې ګورې اوس اسمان ته اوچتوم او زه دې وجنم، بل دې څوک نشي وجلی، وروسته به دې وجنم. او موسی علیه السلام ته م وایي یا موسی انی اصطفیتک ته مې په پیغمبرۍ او په پیغاماتو دپاره منتخب کړی. لیکن رسول الله مبارک ته په قرآن شریف کې الله پاک په نامه آواز نه دی کړی، نوم یې ورته ذکر کړی دی محمد رسول الله، په آواز نه دی کړی. دی نه دی ویلی چې ای محمد صلی الله علیه وسلم، بلکې څه وایي یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، اے په صادر کې ځان رختون کیا، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. په صفت نوم اخیستی دی. دا الله موږ ته ښایي چې زه یادوم په نامه آواز نه کوم، ته به هم په نامه آواز نه کوې، عزت په احترام زه کوم ته به هم کوې. نو جبریل علیه السلام د الله خبرې راوړې وه یا ایها المدثر قوم، صادر اغوستونکي پاسه. بس اشارت شو چې د صادر د اغوستو ورځې ختم، د ناستې او د ملاستې ورځې ختم. اوس به ګرځې زما دین به خلکو ته رسوي، اوس به غار ثور ته هم ځې او هجرت به هم کوې او کوڅو کې به هم ګرځئ، ګرمۍ کې به هم وی او یخنۍ کې به هم وی او خلک ویره و انذر. د یره کې لږ یو ګوټې 2 قسمه آیتونه د قرآن شریف، یو کې انذار دی چې عذاب به راشي، ګورې دوزخ دی، دا دی دا دی. یو کې تبشیر دی، د خوشحالۍ خبرې بیانول، جنت به درکم جنت. خو دا لومبی ډېر ښه شی، دا دواړه ښه دي خو لومبی ډېر اثر کوي. د یو ماشوم ته یې بچې ورشه ما له دوکان نه سودا راوړه، یو 10 روپۍ به درکم، کیدای شي لیت العال وکړي، خو که دې ورته څپېړه نیغه کړه چې ځې که نه دی په منډه به ځي. انذر د پیغمبر دواړه صفتونه دي. کافر د پاره یرونکی دی چې د خدای د عذاب نه ویری او مسلمان شي، بدعمله له یرونکی دی چې د خدای د عذاب نه ویری او د نیکی شروع کی، او نیک لو مسلمان لا مبشر دی. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذیرا. ته به ګوی هم کې د قیامت پرس د دې قوم، د دې خلاف به هم کې دي د پاره به هم کې ګوی به هم کې دي د پاره لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قیامت پر ورځ به څه کېږي؟ د نوح علیه السلام د قوم نه به الله تپوس وکړي تاسو نه نبي راغلی دی؟ هغوی ما جاءنا من نذیر، موږ له خو هېڅوک نه دي راغلي چې موږ یې د خدای د عذاب نه یرولي. نوح علیه السلام ته وایي څه چل دی کړی؟ الله 900 کاله لمې چاودې دی ورسره. هغوی وایي نه دی راغلی، دروغ به ووایي. نوح علیه السلام ته به الله وایي ګواه دې څوک دی؟ نو مونږ وایو چې بلکل هغه وخت سره که مونږ نو او مونږ ته خپل رب په قرآن کې ویلی دي. رب دروغ نه وایي، رب په قرآن کې ویلی دي. دقه رنګې رسول الله مبارک به هم دا ګوی کوي الله ما دین رسول دی، الله ما دین. یوم یقول الله څنګه دی څنګه للرسل
ماذا اجبتم یوما نقول مونږ به پیغمبرانو ته وایو چې دې قوم ستاسو دعوت قبول کړی دی که نه څه درته ویلي دي علامه دین رسول دی عرفات په میدان کې رسول الله مبارک اعلان کوي قوم ته الا هل بلغتو ما دین ورسو صحابه وی نعم او بیا وی الا هل بلغتو ما ورسو دین هل نعم بیا وی الا هل بلغتو دین می ورسو صحابه وی نعم نو ګوته مبارکه درې ځله اوچته کړه او ښکته یې کړه اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد خدای ته ګواه شه هسې نه قیامت پر ورځ انکار ونه کړي چې موږ له پیغمبر نه دی راغلی پیغمبر نه باندې تپوس کېږي او امت ته به هم تپوس کېږي لتكونوا شهداء على الناس مونږ به په مخکې خلکو مونږ به ګوی ورکو د پیغمبر دپاره په قوم کې د پیغمبر قوم ته دین رسول قرآن کې الله وایي ویکون الرسول علیکم شهیدا او پیغمبر به خو مونږ ګوی کوي چې الله ما رسول دی او دی قبول کو دی قبول نه که تا ته پته ده چې چا قبول کړی تا ته پته ده چې چا قبول کړی نه دی نو انا ارسلناک شاهدا ومبشرا یو ګواه هغې چې شي ته ګوري او ګوی کوي یو ګواه هغې چې د خپل علم مطابق ګوی کوي شی لیدلی نی خو د خپل علم مطابق ګوی کوي لکه زه د خپل علم مطابق ګوی کومه چې دا فلان کې زما زوی دی نور د پیدایش وخت کې زه نوم دی ورته ناسته زه د دې ګوی کومه چې دا پلان کې زما نیکه دی د پلار نو دغه وخت کې زه نوم پیدا او ګوی کوم زما علم راغلی دی مضبوط علم دی زما په دې خبره په دې بنیاد زه ګوی کوم زه په دې خبره مضبوطه ګوی کوم مضبوطه ګوی چې بیت المقدس شته ما لیدلی نه دی ولې د قرآن په ذریعه زما علم راغلی چې بیت المقدس شته او تاسو دا ګوی کوئ که نه چې امریکا شته امریکا هم لیدلی رسه خو علم دی که نو هر ځای کې د ګواه دپاره دا لازمه نه ده چې موقع کې حاضر وي او موجود دی وي نه چې علم راغی د هغې مطابق سړی ګوی کولی شي انا ارسلناک شاهدا ومبشرا زیری ورکوونکی دی څومره زیری راکړي دي موږ له تاسو له ونذیرا یروونکی دی وداعیا الی الله باذنه د خدای په حکم به دعوت ورکوي ځان نه نشي ورکولی د الله په توفیق به ورکوي سراجا منیرا الله اکبر روخانه ډیوه ده د هدایت دا د رسول الله مبارک صفت نو بس شروع شو جی صاحبه نو حضرت خدیجې ته وی خدیجې ما ته خو الله دا اډر وکړه د الله رسول دغه ورځې خو زه په تمه ومه ما منلې د خدای رسول ما منلې په ښځو کې لومبی ایمان حضرت خدیجه بنت خویلد لومبی مسلمانه شو لومبی مسلمان ایمان ورنصیب شو ډېره پاکه بیبي وسید یو ځل د رسول الله مبارک د زړه د خاطره داسې عجیبه منظر و چې رسول الله مبارک ورقه له دې لته چې دا خدیجه به دا خبرې واوري نو دا به ټینګه پاتې شي او خدیجې دا مطلب و چې د رسول الله مبارک تسلي به راشي هغې مطلب دا و چې ما ته خو پته ده ولې ورقه له بوزم چې له ده تسلي راشي دا زړه نه هیبت وځي نو چې بار بار د جبریل ذکر به کوم یو ځل ورته حضرت خدیجې وی د الله رسوله ته یو کار وکړه وی که کله د جبریل لاغې تین او زینینما نو ته به ما ته به وی ښه نو یو ځل جبریل علیه السلام راغی خدیجې ته وی خدیجې جبریل علیه السلام راغلی دی وی یو پوټې ته راشه ما سره خوا کې کښېنه زما دې غېږ سره نو رسول الله مبارک راغی نو د رسول الله مبارک خدیجه غېږ سره کښېنه نو خدیجې خپل سر تور کو پیغمبر مبارک ورته شاید هغه خو یې نه کنه سر یې سر تور کو وی د الله رسول اوس درته ښکاري وی نه اوس نه ښکاري وی مبارک شه فرشته د پیرې نه دی دومره هوښیار بنیا ده که دا پیرې اوس هم درته ولاړ دا فرشته د فرشته او فرشته سرتور سر ښځو سره خوا کې نه پاتې کېږي ځي ته او بیا د رحم فرشته رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره د دې په ژوند کې پیغمبر علیه السلام بله بیبي نه ده کړی د دې په زندګۍ کې او ډېر زیات صفت بیا د حضرت خدیجې کوه یو ځل حضرت خدیجې ته وایي دې نه لویه خبره نشته وی ای خدیجې جبریل علیه السلام راغلی دی تا له یو پیغام راوړی دی الله رسوله څه پیغام یې راوړی دی وی الله را لېږلی دی او رب العالمین وایي چې زما د طرف نه خدیجې ته سلام ووایه
ماشاءالله دینه لوی خبره بله کم ځای کېدی شي قرآن کې به الله جنتیانو باندې سلام اچوي سلام قولا من رب الرحیم لیکن په زندګۍ کې په ژوند کې رسول الله مبارک په واسطه او د جبریل علیه السلام په واسطه الله خدیجې ته سلام را لېږي او بیا ورته څه وایي وی بشر حضیر وله ورکا یو محل مې وله جوړ کړی دی په جنت کې چې هغه د یوې ملغلرې نه جوړ دی هغې کې ټانکه او پیون نشته هغې کې به نه شور او شغره وي نه به پکې ستړیوالی او تکلیف وي نه به پکې بیماري او ټینشن او پریشاني به الله په خپل دین ډېر خوشحالېږي حضرت خدیجې د الله د دین لومبې خدمت وکړو الله په خپل رسول ډېر خوشحالېږي حضرت خدیجې د الله د رسول بېلوسه خدمت کړی دی الله په ایمان ډېر خوشحالېږي لومبې ایمان یې راوړلی دی الله په دې خوشحالېږي چې د نیک خاوند د ښځه قدر وکړي احترام دې وکړي دې هغه کار کړی دی الله په دې خوشحالېږي چې ښځه د خاوند له ډاډ ورکړي دې ډاډونه ورکړي د دین په معامله کې او د ټول مال رسول الله مبارک ته وقف کړی دی او یو ځل حضرت عایشه صدیقه وایي وی رسول الله مبارک به د خدیجې ډېر صفتونه زما مخکې کول نو بنې له خو به بنه قار ورځي که نه او که نه چې بله بنه خفه کې د هغه بلې صفت ورته وکړه یاره وی ډېره ښه ښځه وه هماغه مشره ښځه ابه مړۍ مقبره کې به پرته وي یاره وی ډېره ښه ښځه وه والله که دا جمده یې برداشت کولی شي هسې وي د هغې صفت کې هسې موږ خفه کې وی دا د ښځو فطرت دی نو رسول الله مبارک د حضرت خدیجې صفت په دې خیال به نه کوو هسې به صفت کوو څوک به خفه کول نه صفت به کوو خدیجه داسې ده داسې ده داسې وه نو عایشه بیبي ورته څه وایي وایي د الله رسول په دنیا کې جوړم دغه یوه بوډۍ به بله نشته دی همراه و شدقین بوډۍ دا وختي اکثر سري که نه دا وختي دغه سرو وختو نه دغه بوډۍ به بل څوک نو نبی علیه السلام انها کانت و کانت همدقه یوه ښځه وه همدغه و بل څوک نو عایشې ماله ته خدای بچي را کړي دي که صرف یو ابراهیم دا د ماریې قبطیې بلې بیبي نه پیدا دی او باقي چې څومره اولاد د رسول الله مبارک ټول د حضرت خدیجې نه پیدا